د افغانستان په ټولو خلکو وګرځي، لیکن د ناروغتیا په شرایطو کې په غرونو او درو ګرځېدل او په لوړو ژورو باندې تلل راتلل د تګران وو. زموږ جمهوري دولت او د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند تر پایه پورې د افغانستان د انقلاب پر مسایلو باندې له باچا خان سره نږدې تفاهم او مشاوره لرله. باچا خان د افغانستان انقلاب ته لوی امید کړی و. دی د دې انقلاب په عادلانه ازادي بخښونکي خصوصیاتو باندې باوري و. هغه چې ټول عمر د تربګنیو، دښمنیو او غچ اخیستلو مخالف او د عدم تشدد علمبردار و، د افغانانو او پښتنو په کور کې اور نشو لیدی او د دغه اور د مړولو لپاره یې غږ پورته کړ. د افغانستان د جمهوریت د ملي روغې جوړې سیاست د فخر افغان خان عبدالغفار خان د بشپړ تایید او ملاتړ څخه برخورداره و، ځکه چې هغه ډاډه و چې ملي روغه جوړه د ورور وژنې په اور اوبه اچوي، مرور ورونه سره پخلا کوي او د تباهۍ مخه نیسي، په وطن او سیمه کې سوله او آرامي راولي او د هېواد د سمسورولو او آبادولو لپاره لار پرانیزي. د په انقلاب کې له یو شي څخه کرکه کوله، هغه د ورور وژنې جنګ جګړه وه چې د امریکا د امپریالیزم او د هغه د انډیوالانو له لوري د افغانستان پر خلکو تپل شوې ده. باچا خان پوهېده